بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په نن دی ویډیو کې یو څو گزارشات تاسو په مخامخ باندې اقدم د اغي تاسو ته هغه پیله نقطې بیانوم. نېشنل سکیورټي کونسل اجلاس شوی دی. په هغې کې د ډالر د سمګلینګ په باره کې خبره شوې ده چې ډالر سمګلینګ به د هغې روکتام به کېږي. د معاشي بحران حل، معاشي دهشتګردي به څه ته وایي د هغې ډیفینیشن پکې شوی دی. منبر او محراب به اوس د عمران خان خلاف استعمالیږي. په میډیا باندې به آډیو ویډیو نه پس اوس د منبر او د محراب خبره به اوس مخې ته عوام ته راځي. دا کم مندرجات چې ما تاسو ته د خپل ویډیو بیان کړل، اوس په دې باندې په یو نقطه باندې خبرې کوو. پیلنۍ خبره د نېشنل سکیورټي کونسل اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوله چې په پاکستان کې چې اوس کم موجوده معاشي بحران دی او پاکستان چې کم د معاشي بحران سره مخ دی، د دې اصل وجه میډیا ده. او په میډیا کې داسې پروپیګنډي کیږي چې په هغې کې نیګیټیو خبرې زیاتې کیږي، مثبت خبرې ډېرې کمې کیږي. او د ډالر په باره کې یا د ډیفالټ په باره کې یا د دې نورو وجوهاتو هغې په باره کې چې کومې خبرې کیږي، هغه خبرې اوس را مخامخ کیږي. نو په دقې وجه باندې هغه د میډیا والا هغه خبرې چې کومې دي په هغې باندې قطعا لګول دي او هغې باندې اوس سختې پابندیانې لګول دي. څه اسحاق ډار د طرف نه وي دا تجویز پکې پیش شوی چې دغه شان کسان چې کوم د میډیا دا پلیټفارمز استعمالي که هغه هل یو پلیټفارم استعمالي، نو د هغې دپاره داسې منصوبه جوړوي چې په راروان وخت کې د هغې دپاره یو داسې بل پاس کړي شي چې په هغې کې دا قسمه اکټیویټیز چې څوک کوي نو هغې ته د معاشي دهشتګردي والا دفه په هغې باندې ولګي. عجیبه خبره خو دا ده چې اوسه پورې دوی میډیا مینجمنټ وکړو او میډیا مینجمنټ په مطابق باندې په میډیا باندې خوش لکه د مسلم لیگ نون د واوا نه علاوه نور څه نشته او د پی ډي ایم د واوا نه علاوه خو بل اسم نشته. خو چې اوس دا کم حالات روان دي په دې باندې هم اوس واوا کوو. یعنی د ډالر بحران نشته، یعنی ډالر نه دی ګران شوی، یعنی ډالر ته بریک ولګېدلو، معاشي تنګي نشته، ټول خلک خوشحاله دي، غربت په پاکستان نه ختم شو، نوکریانې اوس خلک په پلیټ کې ګرځي. دا ټولې خبرې به اوس مونږ داسې خشته خشته او کوکو خبرې به اوس مونږ کوو چې داسې خشته خشته خبرې مونږ کوو. نو دا خبرې به د پی ډي ایم والا هم خوښې وي، د اسحاق ډار به هم خوښې وي او د پیریانو ماماګانو به هم خوښې وي. چې دې نه علاوه نورې خبرې مونږ کوو نو هغه به په ټولو خلکو باندې بدې لګي او هغې ته به معاشي دهشتګردي والا دفې په هغې باندې لګي. عجیبه خبره خو دا ده چې په کار د دې حل لوزي. عجیبه خبره خو دا ده چې دې لپاره روکتام وکړي. که د ډالرو د سمګلینګ په باره کې په سکیورټي کونسل کې دا فیصله شوې ده چې د ډالرو باندې به اوس پابندي لګي چې سمګلینګ ونشي. دې نه مخکې چې چا سمګلینګ کړی و د هغې اوس وشو. د مفتي اسماعیل په باره کې چې مبینه طور باندې دا خبره انکشاف شوی چې د هغه د فیملی سره بریف کیس یې دوبۍ ته تلي دي د ډالرو نه ډکه، هغې به څه کېږي. د هغې نه مخکې چې کوم د کراچۍ په ایرپورټ باندې کومې ډالرې سمګل شوې وي، کمې تیارې به د انډیا نه چې راتلې او په هغې کې به د ډالرو سمګلینګ کېدو، د هغې به څه کېږي. دا مونږ کړي دي، دا هغه خلکو کړي دي چې څوک یې د دې په باره کې اواز اوچتوي، دا زمونږ د لاسه شوي دي. دا ټولې خبرې اوس د پی ډي ایم والا ته، خاص کر مسلم لیگ نون والا ته د په باره کې سوچ کول پکار دي چې دا په دې باندې نه ختمیږي. دا د ماشومانه او بچکانه حرکات دي چې کوم دوی اوس کول غواړي. په دې باندې به د عوامو د دوی نه نورم نفرت زیاتیږي، محبت یې پرې زیاتیږي. دا چې کومې خبرې اوس دوی کور غواړي دا د 1980 او د 1990 دعایي نه ده چې یاره په هغه وخت کې به دوی څه کول او هغه به وکړل. دا د میډیا دور دی، ته به په څه باندې پابندي ولګې؟ په یوټیوب باندې به پابندي ولګې، په ټویټر باندې به پابندي ولګې، په فیسبوک باندې به پابندي ولګې. دې ځای کې به بیا هغه کار نه کوي. بیا به هغې چې کوم د کمپنیانو بیا کم لایسنس یې هغوی اخیستي دي، د هغوی چې کوم ټکسونه هغوی ادا کوي، بیا به د هغې هغه ریکوري تاسو کولی شئ. هغې که په تاسو باندې کیس وکړو بیا به د هغې مخامختیا تاسو کولی شئ. یوټیوب چې لږ سلو کړی و په هغې باندې کیس کړی دی، بیا ورغلي وي په سوال زارې او په مینت یې ځان خلاص کو. نو دا ټولې خبرې
په دې باندې نه ختمیږي چې لکه دا څنګه دوی ختمول غواړي. بل ما په دې مندرجاتو کې یو خبره تاسو ته مخامخ کېښودله چې اوس په د مسلم لیگ نون په دننه په کیبینټ کې کیبینټ اجلاس شو، په هغې کې وی دا خبره وشوله چې د عمران خان خلاف په اوس منبر او محراب استعمالیږي او د دې لپاره به بعض کسانو سره لکه خبرې وی فاینل شوي دي او هغې ته پیسې هم ورکړې شوي دي او اوس په وی دا مذهبي رنګ او مذهبي ټچ په ورکړی کېږي او د ده د مبینه طور باندې چې کوم د اډیوز ویډیوز دي د دې خبرې به چې کومې دي هغه په منبر او په محراب باندې دا اوس ډسکس کېږي او خلکو کې به د دې نفرت پیدا کېږي. زه صرف یو گزارش کوم، زه صرف یو عرض کوم چې دا ځای چې کوم دی دا پاک ځای دی، دا د دغې مقاصدو دپاره د سیاسي مقاصدو دپاره نه دي استعمالول پکار. یو دویمه خبره دا ده چې دې باندې دلته زمونږ په دې کې پی کې بعض داسې حرکات شوي دي لکه په تیمرګره کې د سوات طرف ته او مردان طرف ته په دې دریو ځینو کې داسې ریپورټ شوي، داسې ویډیوز راغلي چې هغه امام مسجد چې کوم هغه بعض داسې خبرې د عمران خان خلاف وکړلې او بیا ورته خلک پاسېدل او هلته بیا شر جوړ شو، جګړه جوړه شوله او هغه امام چې کوم دی هغه خلکو د هغه بېعزتي وکړله، بې حرمتي وکړله. نه ده پکاره ځکه چې که هر څنګه دي هغې زموږ دپاره قابل عزت او قابل احترام دي او منبر او محراب اسم موږ دپاره قابل احترام دي ځکه چې دا د نبي علیه السلام د وراثت ځای دی او په دغه ځای باندې نبي علیه السلام ناست دی. نو موږ د دغه ځای احترام د نبي علیه السلام د ناستې د وجې نه کوو. نو نه دي پکار چې اوس دغه ځای د سیاست لپاره استعمال شي. په سیاسي میدان کې ورسره مقابله وکړي چې هر څوک وي په چا کې چې کومه ګناه ده هغه ګناه په عدالت کې ثابت کې، خدای دې کې هغه عمران خان وي او که هغه بل کس وي، هغه په عدالت کې ثابت کې، پانسي کې، الټی ځوړن کې، ای سره زمونږ هېڅ څه کار نشته. خو دلته زمونږ په کورونو کې، زمونږ په محله کې، زمونږ په جوماتونو کې انتشار نه دي پیدا کول پکار ځکه چې دوی خو به په آرام په خپلو کورونو کې ودي خو سر به پکې زما او ستا ځي. نو دې لپاره دا گزارش کوم چې حکومت ته نه وي پکار چې هغه په دې باندې خپل فنډینګ وکړي. د دې حکومت ته دا پکار دي چې هغه د عوامو د ریلیف لپاره داسې بعض خبرې او بعض کارونه وکړي چې په هغې باندې عوامو ته ریلیف ملو شي، که هغه په هر صورت کې وي، که هغه د وړو په صورت کې وي، که هغه د چیو په صورت کې وي، که هغه د غوښې په صورت کې وي، که د سبزۍ په صورت کې وي، چې په څه څیزونو کې هم ریلیف ورکولی شي هغې ته ریلیف ورکړي. دا کم فنډینګ چې د هغې خلاف هغوی د خپل سیاسي مقاصدو دپاره استعمالي، هغه د عوامو د بهبود دپاره استعمال کړي چې را روان وخت کې بیا هغوی په الیکشن کې چاته مخ خودلو جوګه جوړ شي. دا نننۍ ویډیو په دې ګزارشاتو باندې مبني وه. خوشحاله او بریالي اوسئ. د الله په امان.